بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام ركوع نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة او کچری بشک مونږ نازل کړی وی دوی ته فرشته وکلمهم الموت او خبرې کړی وی دوی سره مړو وحشرنا عليهم كل شيء او راجم کړی وی مونږ دوی ته هر سیز قبلا ما كانوا مخامخ نو نبو دوی لیؤمنو چې ایمان راوړی وی الا ان يشاء الله مگر هغه چې الله وغواړي ولكن اکثرهم يجهلون لیکن اکثر د دوی نه جاهلان دي ناپوهه خبرې کوي وكذلك او دغه رنګ جعلنا جوړ کړي دي مونږه لكل نبي د پاره د هر نبي عدوا دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانانو نه والجن او د پیریانو نه یوحي بعضهم چې وسوسې اچي ځینې د دوی نه الی بعض ځینو نورو ته زخرف القول خوندناکې خبرې غرورا د پاره د دوکې ولو شاء ربک کچرې غوښتلی رب ستا ما فعلوه نو نه به وی دوی دا کار کړی فذرهم وما یفترون نو پرېږده دوی او هغه چې کم دوی دروغ جوړی د ځان نه ولتصغى او د پاره دی چې مایله شي الیه دی دروغو ته افئدة الذین زړونه د هغه کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې وليرضوه او د پاره دی چې خوښ کړي دوی دروغ وليقترفو د پاره دی چې دوی ونخلي ما په هغه ګناهونو کې هم مقترفون چې دوی په هغې کې نښتونکي دي افغیر الله ابتغي آیا سوا د الله نه زه ولټوم حکما بل فیصله کوونکې وهو الذي والله خو هغه ذات دی انزل الیکم الکتاب چې نازل کړی دی تاسو ته دا کتاب مفصله ښه په تفصیل سره والذین آتیناهم الکتاب او هغه کسان چې ورکړی دی مونږ دوی ته کتاب یعلمون پوهیږي انه چې بېشکه دا قرآن منزل من ربک نازل کړی شوی دی ستا د رب د طرف نه بالحق په حق سره فلا تکونن من الممترین پس مه جوړېږه ته خامخا د شک کوونکو نه وتمت کلمت ربک او پوره شوله تمامه شوه خبره ستا د رب صدقا وعدله په رښتیا سره او په عدل سره په انصاف سره لا مبدل لکلماته نشته څوک بدلونکې د کلمې د الله یعنی د فرمان د الله وهو السمیع العلیم او هغه اورېدونکی او خبردار دی وان تطع او کچریته خبره ومنې اکثر ما فی الارض د ډیرو هغه چا چې په ځمکه کې دي یضلوک نو تا به بېلارې کي عن سبیل الله د لارې د الله نه ان یتبعون نه کوي دوی پیروي الا الظن مګر د ګمان و ان هم او نه دي دوی الا یخرسون مګر تش اندازې لګوي قیاسونه چلی ان ربک هو اعلم بېشکه ستا رب ښه پوهېږي من یضل عن سبیله په هغه چا چې بېلارې شوی دی د نیغې لارې نه وهو اعلم بالمهتدین او هغه الله ښه پوهه دی په هدایت موندونکو باندې فکلوا مما پس خورئ د هغې نه ذکر اسم الله علیه چې یاد کړي شي په هغې نوم د الله ان کنتم بآیاته مؤمنین که چېرې یئ تاسو د الله په آیتونو ایمان راوړونکي وما لکم او څه وجه ده څه شوي په تاسو الله تأکلو چې تاسو نه خورئ مما هغه ذکر اسم الله چې نوم واغستلی شي په هغې باندې نوم واغستلی شي د الله علیه په هغې باندې وقد فصل یقینا تفصیل بیان کړی دی الله پاک لکم تاسو ته ما حرم علیکم د هغه څه چې حرام دی په تاسو الا ما اضطررتم الیه مگر هغه چې مجبوره کړی شوی تاسو هغې ته وان کثیرا لیضلون او بېشکه ډېر خلک خامخا ګمراه خبرې کوي باهوائهم د خپلو خواهشاتو په وجه بغیر علم بغیر د علمنا ان ربک بېشکه ستا رب هو اعلم هغه ښه پوهه دی بالمعتدین د حد نه په وړېدونکو باندې وذرو او پرېږدئ ظاهر الاسم ظاهره ګناه و باطنه او پټه ګناه ان الذین بېشکه هغه کسان یکسبون الاثم چې کسب کوي ګناه سیجزون زر ده چې به ورکړلی شي بدله بما کانو یقترفون د هغه عملونو چې دوی به کول ولا تأکلوا او مخورئ تاسو مما د هغه څاروي نه یا د هغه
سنه لم یذکر اسم الله علیه چې نه نوم یاد شوی په هغې باندې د الله وانه لفسق بېشکه دا خامخا فسق دی یعنی ګناه ده وان الشیاطین او بېشکه شیطانان لیوحونا خامخا وسوسې اچوي الی اولیائهم دوستانو خپلو ته لیجادلوکم دپاره دی چې ستاسو سره جګړه وکړي وان اطعتموهم او که چېرې تاسو خبره ومنله د دوی انکم نو بېشکه تاسو به لمشرکون خامخا مشرکان یئ. اوس په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي چې الله رسول صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکوي چې تاسو خو نښه غواړئ نو نښې خو دوی ته پرتې دي، دوی ایمان نه راوړي، خو که موږ له مړي راپاسو او منامه خو ته خبره وکړي چې هغه جان دی او داسې داسې چل دی، بیا هم دوی ایمان نه راوړي. الله فرمایي او دا خو الله فرمایي چې په هره زمانه کې دغه شان د هر نبي دپاره شیطانان انسانان او پیریانی او دوی یو بل ته پټې پټې خبرې کوي، مطلب وسوسې او په زړه کې شیطان ورته خبرې ورهرتی، مطلب په هر دور کې شیطانی طاقتونه چې دي دا د الله د حق دین خلاف راپاسي او د حق د ناکامه کولو دپاره هر قسم خوندناکې د دوکې خبرې زخرف القولي د دوکې خوندناکې خبرې کوي د دوکې دپاره او دا شنه باغونه ورته ښایي دا به وشي هغه به وشي او داسې وکړو اقتدار به درته میلاو شي او دا به وکړې دا به وکړې. نو د دقې دنیا د حاصلولو دپاره دا خلک د الله تعالی قانون د الله تعالی کتاب د الله تعالی دین هغه لاندې کوي. خبره داره چې دا انسان په دوه قسم عمل کوي او دا دواړه قسم عمل د الله په مشیت نه یعنی د الله په اجازت باندې کیږي. یو قسم عمل چې دی هغه کفر دی، شرک دی، ظلم دی، فساد دی، قتل دی، غلا ده، زنا ده، بې حیایي دي، دا کارونه خو په دنیا کې کیږي چې الله نه غوښتلی جو دا کارونه به نه کېده که نه، خو دا خو د الله د مشیت لاندې کیږي. مطلب دا چې الله پاک خو د انسان له څه طاقتونه د اختیار ورکړي دي، څه بې اختیاره دي څه د اختیار دي. دا سترګه د دې کار لیدل دی، ته پې بدۍ ته ګورې که نیکۍ ته ګورې، نو الله خو د لیدلو دپاره پیدا کړي ده که نه. دغه شان دا غوږ خو د اورېدو دپاره دی، که ته پې بدي اورې که ته پې نیکي اورې، که ته پې قرآن اورې که ته پې ګانې اورې، اورېدو غوږ خو به خپل کار کوي. نو خبره دا ده چې کله انسان د ظلم شرک او کفر او فساد او قتل و غارت او بې حیایي کوي نو الله پاک نه لاس راټولی نه سترګې ړندی نه خپې دغه کوي، ځکه چې وخت یې یو وخت مقرر کړی که نه، نو دا هم د الله د مشیت لاندې کیږي خو الله پې ناراضه دی. او بل طرف ته ایمان دی، توحید دی، صداقت دی، انصاف دی، دیانتداري ده، حیا ده، نو دا هم د الله د مشیت لاندې کیږي خو الله پې راضي دی، الله خوشحالیږي چې څوک دا عملونه کوي. نو خبره دا ده چې دلته الله رب العالمین دا خبره کوي چې دې خلکو ځان له دغه بده لاره خوښه کړه او څه وکړل د الله ناراضګي یې واغسته. تاسو ووایئ زما خویندو د الله ناراضګي ښه ده او که د الله رضا ښه ده. الله دې موږ ټول د الله د رضا په لار روان کړي او د دې کږو لارونه دې الله پاک موږ په خپل رحم سره بچ کړي. او بل دا چې خلکو ته به نه ګورئ چې ډېر خلک په کومه لار روان نو ته به وایي چې بس دغه ټیک لاره ده ځکه چې ډېر خلک په دې لار روان دي. نه، بېشکه تعداد دي کمی خو د حق پرستو ملګرتیا به کوو. دې ته به نه ګورو چې څوک ډېر دي نو بس موږ د هغو ملګري یو، څوک به ډېر نه وي. حق پرسته خلک همیشه کمی، د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې کم و نو نن دور کې به ولې زیات وي که نه، ځکه چې حق ډېر کم خلک خوښوي، جهالت ډېر دی، دنیا پرستی ډېره ده او حق پرست خلک همیشه کمی. بیا دلته الله رب العالمین د خوراک د څیزونو چې کم جهالت دی هغه ختم کړی دی چې د الله نوم پې واغستلی شو، دغه ذبیحه حلاله ده، دغه خوراک کولی شئ. د الله نه سیوا په بل چا په نوم باندې چې ذبیحه وشوله، که په دربار باندې حلال شو، که په هر څه نیت باندې په بل نیت باندې حلال شو، هغه حلاله حرامه ده. د الله اکبر د الله په نوم باندې چې حلال شي، د الله په نیت باندې چې الله تعالی را قرباني کوم، نو هغه قرباني حلاله ده. بیا الله فرمایي چې ظاهره ګناه هم پرېږدئ او پټه ګناه هم پرېږدئ. نو مؤمن هغه دی چې د هغه ظاهر او باطن یو شان شي، دقه کامیاب مؤمن دی چې کله د انسان باطن یو شان یعنی پټ هغه بدلی، یوازې بدلی او ظاهره د خلکو د ښو دپاره بدلی نو دا بنده مؤمن نشي کېدی، دا منافقت دی.
الله دې زما او ستا ظاهر او باطن یو شان کړي چې مونږ په باطن هم د الله په دین منونکي یو او په ظاهر هم د الله تعالی په دین باندې عمل کوونکي یو. الله دې رانه راضي شه. الله دې مونږ د هر قسم فسق او د الله د نافرمانۍ نه په امان کړي. آمین ثم